اعتراض دا کوي څنګه چې د ټولو صحابو لپاره د نبی علیہ السلام په مبارک خوله باندې خصوصي فضائل عمومي فضائل ثابت دي دک کشان فضائل د امیر معاویه رضی الله عنه لپاره هیڅ قسم ثبوت نشته وای د الله په ذات مې د قسم مې په منبر ناسته ما چې دا اعتراض بیجا دی بلا دلیل دی بلا بنیاد دی دا د بغض او د کینې او د حسد نه ډک زړه والا سړی دا اعتراض کولی شي د احادیثو کتابونه دا نه ګوري دا ظالم چې دا په امیر معاویه رضی الله عنه باندې داسې اعتراض کوي چې نبی علیہ السلام د دو متعلق خصوصي فضائل نه دی بیان کړي کتابونه ته ډک دي اول جواب دا کوم چې کم هغه فضائل دي چې په هغه کې عام صحابه ټول صحابه ذکر دي د یو صحابي نوم پکې نه دی اغستل شوی قید تقیید پکې نه دی شوی نو په هغه ټولو فضائلو کې چې څنګه نور صحابه داخل دي امیر معاویه رضی الله عنه پکې داخل دي اولئک هم المفلحون چې قرآن وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه چې قرآن وایي نو د دین دا نه ده چې بای بعض صحابه مراد دي بعض ته نه دي مراد ورنه دا استثناء تنرشه ثابت کا او دا برتزه ثابت کم چې څنګه نور صحابه پکې داخل دي امیر معاویه رضی الله عنه پکې داخل دي دویم جواب دا کومه چې د دین غټ فضیلت پسوي چې یو سړی د نبی علیہ السلام صحبت یافته شخصیت ته د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس پاس شخصیت ته د نبی علیہ السلام نے آمنے سامنے احادیث اوریدلې دي د دین غټ فضیلت راته څوک خي دا مرله کافی دی خو دا خبره چې خصوصي فضائل نشته اوس وره د جامع ترمذی روایت ته نبی علیہ السلام د امیر معاویه رضی الله عنه متعلق او فرمایل اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به اے الله معاویه رضی الله عنه د خلقو د پاره رهنما جوړ کې د هدایت سبب جوړ کې هدایت یافته کې چې خلق د تګور او هدایت مومي صراط مستقیم باندې روانيږي وحد به الله د معاویه رضی الله عنه په ذریعہ سره هدایت پیلو کې په دنیا کې جامع ترمذی روایت ته د حسن په درجه کې دی مسند احمد کی روایت ته اللهم علم معاویه الكتاب والحساب وقه العذاب یا الله معاویه رضی الله عنه ته د کتاب الله د قران کریم علم ورکي یا الله د علم حساب علم ورکي الله د جهنم د اور نه محفوظ وساتي دا د نبی علیہ السلام خصوصي دعاګانې دي د امیر معاویه رضی الله عنه متعلق داسې سترګې پټول دي چې بای خصوصي فضائل نشتا مسند احمد کی روایت ته د ابو هريره رضی الله عنه دا ډیوټي وا چې نبی علیہ السلام با اودس کولو ناغي به د اودس لوټا نبی علیہ السلام پسې ګرځولا ډېر لوی خدمت و د خدای ورکړو واشتکا ابو هريره رضی الله عنه بیمار شو نو بیا بچا لوټا ګرځولا مسند احمد روایت ته ان معاویه اخذ الاداوه بعد ابي هريره يتبع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو هريره د بیمارۍ نه پس معاویه رضی الله عنه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره د اودس لوټه ګرځولا ګورسون الوی شان دی حدیث مفهوم دی د دې روایت مخ کې نبی علیہ السلام اودس کولو یو پیره ماتو قتل معاویه رضی الله عنه فرمایي به ماتو قتل دویم پیرا به فرمایل یا معاویه ان ولیت امرا فاتق الله عز وجل وعدل اے معاویه رضی الله عنه چې الله د چرته حکومت درکې نو ګوره دا الله نو یریګا او دا انصاف والا حکومت پکې بے انصافی باندې کې دا خصوصي نصیحتونه دي نصیحت خلق چاته کوي خپل محبوبینو ته کوي کله تا خپل دشمن ته د نصیحت کړي دي نه چې تا ته کم خلق محبوب دي زړه ته قریب دي ته به ورته نصیحت کوي چې دا کامیاب شي دا ناکام نشي